اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نه لږ ساعت مخکې موږ د متحده شاپکیپر فیډریشن مرکزی صدر حکیم الله فوجي په قیادت کې د 4 ډیپټي کمشنر جناب عادل خان صاحب سره عادل شاه صاحب سره ملو شو. په هغې کې موږ سره زموږ د تنظیم چیرمین ملک ظفر خان، جنرل سیکرټري شیراز خان او زموږ د موبایل اسوسییشن جنرل سیکرټري شهزاد خان او زه په خپله په دې وفد کې شامل وو. موږ د کرونا د وجې چې کوم لاک ډاون په 400 کې د ټول ملک په شانتي شروع دی، نو د هغې په حواله ورغلي وو او ډي سي صاحب سره خبره کوله چې ډي سي صاحب 14 تاریخ چې دی دا اخري ټایم دی د لاک ډاون د مکمل کېدو، 2-3 ورځې پاتې دي. مهرباني وکړئ نور پر قوم باندې لږ رحم وکړئ، پر تاجرانو باندې رحم وکړئ. تاجران تاسو سره ډېر زیات کوآپریشن کړی دی او په هره موقع تاسو سره حکومت سره ولاړ دي او د هغې حکم یې منلی دی. خو اوس چې دي باقي تاجران چې دي نو هغې معاشي طور ډېر زیات خراب شو، د هغې کاروبارونه تباه شو، د هغې دوکانونه بند دي، په کورونو کې د فاقه کشۍ شکار دي او مزید چې دی نو هغې د لاک ډاون ته تیار نه دي. تاسو مهرباني وکړئ حکام بالا ته زموږ دا خبرې اترې ورسوئ. الله دې د هغه عزت وکړي. هغه موږ ته ده ووایي چې زما یو څو ورځې مخکې کمشنر پېښور سره په دې حواله میټینګ و، ټول ډي سي ګان راغلي وو. ما په هغې کې کمشنر صاحب سره دا خبره کړې ده او دا تاسو چې اوس ما ته کوم خبرې وکړې دا به زه بیا هم مطلب هغې ته رسوم. او هغه په خپله هم ده ووایي چې چونکې داسې دغه دي چې مطلب لکه اوس دا کوم چې دا بلډینګونه چې جوړېږي کنسټرکشن دغه دپاره حکومت مطلب دا یو خصوصي پیکیج ورکړ، نو هغې سره صرف دا نه چې کنسټرکشن به شروع شي، هغې سره 6 تقریبا نورې ادارې دي چې هغه رنګونو والا دي، سریې والا دي، سیمټو والا دي، کرشو والا دي، دا لرګو والا دي، داسې مختلف هغه څیزونه موږ ته ووایي چې دا به هم هغې سره الکتریشن والا دي، دا به هم هغې سره کولاویږي. نو موږ هغې ته ده ووایي چې داسې وکړئ چې دې لپاره خصوصي دغه تیار کړئ، دا یو ټایم ټیبل داسې تیار کړئ چې مطلب دا نور دوکانونه چې دي چې دین کولو شي. موږ هغې سره د کرایانو په حواله هم خبره وکړه چې یاره مالکان د مطلب دا کریانې چې دي تاجرانو ته معاف کړي، یوټیلیټي بلز یې ورته معاف کړي، کوم شناختي کارت شرط چې و هغه اوس ختمېدو والی هغه دې یا ایکسټینډ کړي یا دې ختم کړي، او دغه شانتې پراپرټي ټیکس شو، دغه شانتې یوټیلیټي بلز شو، دا دې تاجرانو ته معاف شي. نو دا ټولې خبرې موږ هغې سره تقریبا کېښودې او هغې دې خبرې سره اګري کولم. د ماشومانو سکولونو فیسونه دي په اشیاء خوردونوش باندې سبسډي ده، نو دا ټول بلا سود قرضې، دا خبره ورسره موږ وکړه. نو هغې دې ټولو خبرو سره اتفاق کوو او هغې د تاجر برادرۍ خصوصي شکریه ادا کړه چې مطلب تاجر برادرۍ چې کوم مطلب په 400 کې ما انتظامیې سره تعاون کړی دی نو هغه قابل ستایش دی. او حکومت هم دا نه غواړي چې خلک دې تاجران دې خراب شي، عام عوام دې خراب شي، خو چونکې دا یو داسې وبا ده چې د دې نه ټوله دنیا مطلب دا متاثره شوې ده، نو 400 کې زموږ دا مجبوري ده او د حکومت هم دلته مجبوري ده چې مطلب دا لاک ډاون یې کړی دی. حالانکې د حکومت دا خواهش نه دی چې لاک ډاون وکړي او خلک معاشي طور خراب شي. نو موږ د خپل ډیپټي کمشنر صاحب ډېر مشکور یو، شکریه ادا کوو چې هغې زموږ خبرې ډېرې په تسلۍ واورېدې او هغې ووایي چې د کریانو خبره چې دا به زه مالکانو سره ټیک اپ کړم او دا نورې خبرې چې دا به صوبایي حکومت ته په نوټس کې راولم. نو موږ د هغه شکریه ادا کوو چې هغه موږ سره دونه تعاون کوي او زموږ خبره مني. ډېره مهرباني. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه چې تاجر برادري چې دا یو پرامن کاروباري خلک دي او دوی ټول عمر حکومت سره تعاون کړی دی او موږ له ډي سي صاحب هم دا یقین دهاني راکړه او موږ هم دوکاندارو له دا یقین دهاني ورکړو چې انشاءالله د 14 تاریخ نه پس به ډېرې غټې تبدیلۍ راشي او انشاءالله خلک به خپل روزګار شروع کړي. او زموږ د خپل حکومت نه زموږ د ډیپټي کمشنر صاحب نه دا توقع ده چې هغه زموږ خبره خامخا صوبایي حکومت ته پورې وړي او انشاءالله چې موږ ته به د 14 تاریخ نه انشاءالله کافي تاجرانو ته به یو ریلیف میلو شي. مهرباني. شکریہ جی.